عالم مجلس تحفظ ختم نبوت سوري لاندې یونین کونسل مچي کې د ختم نبوت کانفرنس تابع شوی وه چې پکې علماء کرامو او عام ولس په لوی کچ ګډون کړی و. تقریب ته مهمان خصوصي مولانا سجاد الخجابي، مولانا مبارک احمد حقانی او نورو علماء کرامو د وینا په وخت وویل چې ختم نبوت زموږ بنیادي عقیده ده. د دې عقیدې تحفظ به موږ تر اخري ساه پورې کوو. د قادیانیت د فتنې نه عقیده ختم نبوت او دین اسلام ته خطره ده. موږ به په مثبت انداز کې عام ولس د ختم نبوت د عقیدې نه خبر ساتو. ځوانان د هم د عقیده ختم نبوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه وکړي چې د دې عقیدې اهمیت مخې ته راشي. ختم نبوت په حواله سره چې کومې جلسې منعقد کیږي نو تاسو ته معلومه ده چې د وخت کې د تمامې دنیا د طرف نه زموږ په عقایدو باندې حمله ده او په دغه عقایدو کې یوه اهمترینه عقیده د نبوت او د ختم نبوت عقیده ده چې په دې وخت کې د قادیانیت فتنه هر طرف ته چې کوم دی په بار ملکونو کې ده او دغونه اسلام ته یو مضبوطه خطره ده. نو دا لازم ده چې زموږ هر مسلمان ورور د ختم نبوت د عقیدې نه خبر شي، ځکه علما فرمایي چې دا د هغه عقایدو نه ده چې بنده ته انکار وکړي د اسلام د دایرې نه خارج کیږي. د دې وجه نه هر مسلمان ورور که وړوکي که لوی که نارینی که زنانۍ هغه ته د دې عقیدې د پیژندلو ضرورت دی. دې سلسله کې ځای په ځای باندې زموږ دارونه د عام مسلمانان یا علما کرام جلسې منعقد کوي چې په یو مثبت انداز چې زموږ مسلمانان درونه خبر شي او د دې عقیدې اهمیت مخې ته راشي. د ختم نبوت کانفرنس په اخر کې مهمان خصوصي مولانا سجاد الخجابي د عقیده ختم نبوت او د ملک او قوم سلامتۍ او استحکام لپاره اجتماعي دعا وغوښته. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.